الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش اثناه على ولد في سره ورعاه على زوج في ذات يد متفق عليه. دی حدیث شریف کی دخی خزی د صالح خزی دوه صفاتونه ذکر کی. یو صفت دا ده چې بچی شفقت کوي، ښه تربیت یې کوي، او دین دا دی چې د خاون مال صحیح لګوي، اسراف پکې نه کوي. د ښځې دا دوه صفتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر نساء رکبن الابل، بهترین هغه ښځې چې په اوښانو سورېږي. رکبن الابل دا جمله صفت دی د نسائن دپاره. ګورئ ښه، او نسائن دا مضاف الیه دی د خیره دپاره، او مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا ده، او صالح نساء قریشین دا خبر دی. لکه په ترکیب پوه شئ. رکبن الابل هغه ښځې چې په اوښ سورېږي، هغه د عربو ښځې یادوي، د عجمو ښځې نه. عربو د ښځو خصوصیت دا دی چې هغه په اوښانو سورېږي. نو بهترین هغه ښځې رکبن الابل چې په اوښانو سورېږي، یعنی د عربو ښځو کې بهترې ښځې کمې ښځې دي؟ صالح نساء قریشین، نیکې ښځې د قریشو د عربو په ښځو کې د ټولو نه بهترینې ښځې دي. ولې؟ احناهو دا استیناب دی. ولې غوره دي؟ سائل سوال کوي، نو دی جواب کوي احناهو علی ولدین، ډېرې شفقت کوونکي دي دا ښځې په بچي باندې فی صغره، په ماشومتوب د ده کې. ورعاهو ډېرې رعایت کوونکي دي دا ښځې علی زوجن، په خاون باندې فی ذات یدي، په هغه څه کې چې خاون په لاس کې څه دي، کوم مال چې په لاس کې د هغې ډېر رعایت کوي. ناجایزه غلطې مطالبې ته نه کوي چې د سړي تنخواه 10,000 روپۍ ده او دا ته غواړي د 100,000 روپو څیزونه. د هغه آمدنۍ له ګوري مخکې شان مطالبه کوي. تاسې پرې پوه شئ. نو دا ارعاهو او د احناهو دا ضمیر ښځو ته راجع دی، او ضمیر مذکر ځکه راجع کړی په اعتبار د صنف سره. په دې صنف کې و احناهو ډېرې شفقت کوونکي دي په دې صنف کې، علی ولدن، په بچو. ارعاهو ډېر رعایت کوونکي دي په دې صنف کې. هلکه پرې پوه شئ. ورپسې شه. وعن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء متفق عليه. ما نه د پرېښې زمانه وروسته فتنه چې ډېره ضررناکه وي سړو ته د ښځو نه. سړو ته د ښځو نه زمانه وروسته غټه فتنه بله نشته. ښځې ډېره فتنه ده. دا دوه څیزونه ډېره فتنه ده چې مال او ښځې. شیخ صاحب رحمه الله به دا فرمایل چې ګیرې نامه ته رسېږي. کوم ځای ته؟ نامه ته. او پنځکټۍ بوساړې عمره پټکۍ پسري، دا د هغه الفاظ دي. او د ښځې سره ځان له ناست دي، نو د ده به خامخا ښځې له تقاضا راځي، او که تقاضا یې نه راځي نو بیا د ډاکټر ته لاړ شي، رجولیت یې خرابه دی. تاسو یقین وکئ، تاسو یقین وکئ چې داسې ده که نه ده. ځکه یوسف علیه السلام څه وایي؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. حدیثو کې به راشي چې سړی د ښځې سره ځان لکي نو ثالث شیطاني، دریم پکې څوک وي؟ هغه پکې هغه خوا دې خوا هغې له وسوسې او دواړه په سره دغه کوي. هلکه تاسې پرې پوه شئ. نو دغه چې کوم دي دا عیسایان، دی کې واده نه وي. دا کم بزرګان چې کره د ګرجو کې چې ناست دي هغه واده نه کوي. صحیح ده، ډېر بزرګ یې کره، او ښځې هم ورسره دغه ده چې کومې پادریانې ښځې هغې هم واده نه کوي. صحیح ده. او ښه خوراکونه هغوی له راځي، او ښې پیسې او ښه ډېر رعایت او مراعات حکومتونه ورکوي. نو چې ښه خوراکونه هم کوي او ښه ځان له ناسته مې، نو تبلیغانو خبره تقاضا بیا راځي که به نه راځي؟ تاسې پرې پوه شئ. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانه وروسته ما نه ده پرېښې فتنه چې ډېره ضررناکه وي سړو ته د ښځو نه. د ښځې ډېره غټه فتنه ده. هلکه تاسې پرې پوه شئ. وایه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
الدنیا حلوتن، دنیا خوږه ده، خضرتن شنه ده، معنا سترګې یې مخلي او زړه یې قبلی. و ان الله مستخلفکم فیها، خدای تاسو جانشینان جوړ کړي یې په دې ځمکه کې. څه خلک تللي دي د هغو خلکو په ځای تاسې اوسېږئ. فینظر، خدای ګوري کوي په تعملون چې تاسو څه کوئ. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، د دنیا نه وایه ځان بچ کوئ او د ښځو نه ځان بچ کوئ. فإن اول فتنة بني اسرائیل كانت، اوله فتنه د بني اسرائیل كانت په النساء، دا په څه کې وه؟ په ښځه کې وه. چا په سورة بقره کې چې راغلی دی چې هغه تری مړ که په ښځه باندې، چې نه مړ کېده سپین ږیری او مال ته نه پاتې کېږي، یا وایي چې لوري ته غوښته و هغه نه ورکوله، روایت پکې مختلف دي، او بس ایسته یې مړ کړ. نو دا اوله فتنه وه په بني اسرائیلو کې، د زنانو په باره کې راغلې وه. ډېر روایت پکې نور هم دي. وایه الشوم سپیرتوب ته وایي. سپیرتوب په ښځه کې دی، په کور کې دی او په اس کې دی. متفقون علیه. فی روایت الشوم فی ثلاث، فی المرأة والمسکن والدابة. اوس سوال دا دی چې سپیرتوب نه خو تیاره، لا تیارة فی الاسلام، بدپالي په اسلام کې نشته. دې نه خو منع راغلې ده، دلته درېو دپاره ثابت کړ. نو جواب دا دی چې دا په اعتبار د فرض او تقدیر سره چې سپیرتوب نشته، که وي چرې نو په دې درېو کې به وي. د ښځې سپیرتوب دا ده چې مهر دې ګران ورکړی، یو اخلاق یې ښه نه وي، خفه یې ورسره، پیسې دې به ډېرې لګولي او ژوند دې ورسره خراب وي، هره ورځ دې ورسره جګړي. او د کور سپیرتوب دا دی چې تنګ ستا د اوسېدو دپاره برابر نه وي. او د پرست دا دی چې هغې باندې مسورلي نه کېږي، د خیر دپاره تا ته لته درکوي، ته ور نږدې کېږې لته درکوي، نو ته بس بسه کې الله ورپسې شه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قتلنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن عبداللہ دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صحابی دے، او پلار حضرت عبداللہ دا په احد کې شهید شوی، غزوه احد کې، او دے یتیم پاتې شو، نه خویندې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همیشه ورته د ده تپوس به کو نوجوانو. نه جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مونږ د نبی علیہ السلام سره په غزوه په یو غزا کې، دا کومه غزا وه؟ امام بخاری رحمه الله وایي چې دا تبوک غزا وه. امام احمد رحمه الله وایي چې دا د تبوک غزا وه. واقدي وایي دا غزوه ذات الرقاع وه. ابن حجر رحمه الله د ذات الرقاع روایت راجح ګرځولی چې دا غزوه ذات الرقاع. جابر وی فلما قفلنا، هر کله چې موږ را واپس شو، كنا قریبا من المدینه، مدینې ته را نږدې شو. قلت یا رسول الله، ما ورته د خدای پیغمبره، انی حدیث عهد، زه خو د قریب زمانه یم، به عرسن د واده مې لږ وخت کېږي. دومره نږدې صحابي او رسول الله د ده د واده نه نه خبر، هغې کې ودونه بې تکلفه و، او نبی علیه السلام ورته ګیره مو ونه کړه چې واده دې کوه، ما ته دې دعوت نه وکړې، نه بې تکلفه ودونه و. قال ورته نبی علیه السلام تزوجت، واده دې کړی؟ قلت ورته نعم، هاو. قال ابکر ام سیب، پیغلې جنۍ سره دې واده کړی دی، ام سیب او که د پنډې سره؟ قلت بل سیب، پنډې سره مې کړی. قال نبی علیہ السلام ورته فحلا بکرن، دا بکرن مفعول د فعل محذوفه د پاره دی، او دا حلا د تهزیز د پاره. فحلا تزوجت بکرن، باکره دی پیغلی سره دی ولی واده نه کو. تلاعبها و تلاعبک، چې تا د هغې سره لوبې کولې او هغې ته لوبولې. فلما قدمنا، هر کله چې مونږ نږدې شو مدینې ته، ذهبنا مونږ شروع شي لندخل، چې مدینې ته داخل شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امهلو، لږ ځنډ وکئ، حتی ندخل لیلا، چې مونږ د شپې داخل شو، د شپې نږدې شي نو بیا به مدینې ته ځو. خلک خو خبر شو چې مجاهدینو لښکر راغی، مدینه خو خبره شوه، مدینه منورې خلک خبر شو، خو مونږ به د شپې لاړ شو. ولې؟ ای عشاءن ماسخوتن کې به لاړ شو، لکۍ تمتشط الشایسه، چې ګمنځ استعمال کې هغه زنانه چې سرې پراګنده دی، خاوند نشته نو ویښتۍ نه دي سم کړي، نه دي وینځلي، ځان یې نه دی برابر کړی.
وتستحد المغیبه او فضل ویختان لري کې المغیبه هغه زنانه چې خاوند غایب دی، مغیبه هغه ښځه چې خاوند مسافري، چې خبر شي چې یو ناڅاپي پې ورشي نو بلا به ترې جوړه شوي، زړه به دې تور شي. صحیح شو اله ورپسې شه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه حق على الله عنهم المكاتب دې کې تحزیز ترغیب دی په نکاح، چې نکاح ترې پیسې را قرض کړې هم خدای در سره مدد کوي. ثلاثتن درې تنان دي حق علی الله، په الله حق دی عونهم چې د دې مدد وکړي. دا حق تفضلی دی، حق وجوبي نه دی، ګورې په خدای باندې څه واجب نه دي. دا خو د معتزله مسلک دی چې اصلح العباد په الله واجب دی، زمونږ دا مذهب نه دی. وروسته مشکات کې راځي مخکې. درې تنان دي حق دی په الله چې د دې مدد کوي. اول المکاتب الذي يريد الاداء، هغه مکاتب دی چې اراده د ادای چې ځان آزاد کی. یو دویم والناکح الذي يريد العفاف، هغه نکاح کوونکی دی چې اراده پاک دامنی چې زه واده وکړم او غلط خیالات مې لرې شي. والمجاهد فی سبیل الله، دریم هغه دی چې د خدای په لاره کې جهاد کوي. د دې درې تنانو مدد خدای کوي او په خدای په ځان تفضلا لازم کړی دی. وایه دې حدیث کې وایي چې لور خور بچاله په نکاح ورکوي دینداره سړي ته، چې دینداره راغی نو د مالداره سوچ به نه کوي چې ته د مالداره انتظار کوي او دینداره دې واپس که او مالداره به راځي نه، نو جینۍ به دې بې خاونده پاتې شي او زوی به دې بې ښځې پاتې شي، یو لویه فتنه به برپا شي. بې ښځې هلکان به یو بې ښځې بې خاونده جینکۍ به یي. تاسې پې پوه شئ ځکه ته به مالداره له په تمه یې هغه به راځي نه او غریبه دینداره له به یې ورکوې نه، نو کیسه به ګډوډه شي. حدیث کې دا وایي اذا خطبه الیکم، چې تاسو نه مطالبه وکړي د لور خور من هغه څوک تردون دینه چې ستاسې خوښي دین د هغه دینداره وي، وخلقه اخلاق هم ستاسې خوښي چې اخلاق یې صحیح دي، فزوجوه په نکاح یې ورکوئ. الا تفعلوا، که دا کار تاسو ونه کړو تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، فتنه به په ځمکه کې راشي او اوږد پلن فساد به راشي. پلن هغه دا دی چې زنا به عامه شي، بې حیایي به راشي. الله تزوج الودود، تاسو نکاح وکړئ د مینه کوونکو ښځو سره، الولود د بچي راوړونکو ښځو سره. فإني مکاثر، زه به فخر کوم په ډېروالي بکم په تاسو الامم په نورو امتونو چې زما امت ډېر دی. نو سوال دی، اعتراض دی، ودود مینه کوونکې ښځې سره نکاح وکړه ځکه دې سره پاک دامني او عفت راشي. تا نه پرېږدي چې ستا نظر غلط استعمال کی ځکه ستا ضرورت کور کې پوره شي. او ولود سره به بقا د نسل انساني وشي. نه دا دواړه ډېر ښه صفتونه دي. اوس یو اعتراض دی چې ودود او ولود دا خو باطني کیفیات دي، د دې ادراک به قبل النکاح منګه څنګه کوو؟ هلکه پې پوه شي قبل النکاح به دا څنګه معلومېږي چې دا ښځه ودود د مینه کوونکې ده، ولود بچي راوړونکې ده، دې به څه پته لګي؟ نو جواب دا دی دا دواړه اوصاف به د دې د خاندان د نورو زنانو نه معلومېږي چې نورې زنانه د دې خاندان څنګه دي، هغې باندې به قیاس وکړي. دویم جواب دا دی چې تزوجو معنا دا نه ده چې تزوجو تاسو ورسره نوي نکاح وکړئ. تزوجو کې بقا د نکاح ته اشاره ده. داسې ښځې سره دې واده کړی دی چې ودود هم ده او ولود هم ده، نو تزوجو دا نکاح برقراره وساته، داسې ښځې ته طلاق ورنه کړي. هلکه دا مطلب دی. وایه علیکم بالابکار، پتاسو لازم دی بالابکار چې نکاح د پیغلو زنانو سره وکړي. ولې فإنهن اعذب افواها، دا خوږي دي د جهته د خلونه. څه معنا د ذکر د محل دی چې افواه مراد ترېنه حال دی چې الفاظ یې ډېر خواږی. تاسې پې پوه شئ مطلب کونډه چې کومه یي هغې سره هم نکاح مسنون عمل دی، څه بده خبره نه ده،
خدای چې هغه د بل خاوند سره سپین سترګې شوي تا ته ترخی ترخی خبرې هم کولی شي او دې باکرې خو تا نه بغیر بل څوک نه یې لیدلي نو تا سره خوږې خوږې خبرې کوي اعزب افواهن دا معنا ده او اعزب افواهن دا معنا هم کیدی شي چې اعزب افواهن د افواه نه مراد ریق مراد شي وان تقوا رحمن خویشتون کې دي د رحم په اعتبار سره بچیم ډېر راوړي کونډې خو هلته څلور پنځه راوړي او چې دې دلته راوړي نو چې ډېره تکړه شي نو څلور پنځه دې راوړي او ستا به لسو له ضرورت ځکه د مولیانو خو کم سے کم یو درجن بچي چې یي که نه او پخوا خو به داسې و موږ له به استادانو ویلې مولیانو به نکاح ډېره وروسته کوله سبقونه به یې ډېر ویلې اوس خو سبق لنډ شه اته کاله شه اوس سبق اته کاله شه په 12 کلنۍ کې شروع کړي نو 20 کاله کې به سړی مولا شي او واده م وکړي نو چې 40 ته رسېږي د 20 کلو بچی وي او پخوا خو به په جوماتونو کې سبقونه او 25 کاله کې به سړی مولا شه 45 کاله کې به واده وکړو نو بیا به بچي نه کېدل یو به پیدا شي نوم بیا عبدالواحد و عبدالواحد صحیح ده بیا به واحد و که نه چې بیا به واحد و نو یو هیک یو یا به عبدالاحد و ارضا بالیسیر او داغه چې کومه ده افکار دا ډېرې خوشحاله دي بالیسیر په لږ څیز باندې لږ څه دې ورته راوړم خوشحالېږي او کونډې له خو به هغه غټې غټې ګوتۍ راوړلې او ته ورته لږ راوړې نو وایي دته وګوره دا څه کوي نو تا پورې به خندا کوي او باکرې خو څه لیدلي نه دي دا لږ هم ورته ډېر ښکاري هلکه پرې پوه شئ ان القلیل من الحبیب کثیرو کنا ادا ورپسې شه تبونه ګورې للمتحابین د دو مینه کوونکو دپاره مثل النکاح د نکاح په شان شی دو دي یو د بل سره محبت کوي جایز د دې دپاره بهترین څیز دا ده چې نکاح دې وشي ځکه دې کې بیا بقا او لذت ډېري یا دا مطلب دی یا دوه قومونه او دوه خاندانونه چې د دواړو په منځ کې محبت وي دا محبت به څنګه باقي کیږي د دې د بقا دپاره به ته د نکاح نه بغیر بل شی ښه ونه ګورې بهترین څیز نکاح دی چې په نکاح سره د دوی جوړ راشي چا چې دا خوښوي چې د خدای سره مخامخ شي طاهرا مطهرا پاک او پاکیزه فلیتزوج الحرائر اصلي ښځې دي په نکاح کې آزادې ښځې چې وینځي نه ځکه حدیث کې دي الحرائر صلاح البیت والإما فساد البیت وینځي د کور د خرابوالي ذریعه ده ځکه ادب پکې نه او حرائر چې کوم دي دا د کور د روغېدو دغه دي وایه نه غوره کوي مؤمن پس د خدای د تقویر نه خیر له چې د دپاره غوره وي من زوجة صالحة د نیکې بیبي نه بل شی ورته غوره نشته نیکه بیبي څه ده صفت یې څه دی ان امرها که دی ورته امر وکړي اطاعته هغه د ده تابعداري کوي و ان نظر الیها او که دی هغې له وګوري سرته هغه دی خوشحالی و ان اقسم علیها او که چرې قسم وکړي علیها په دې باندې ابرته قسم پې نه اړوي که دی قسم وکړي چې قسم دی چې زما کور کې داسې چل دی نو هغه کار کوي چې دا قسم په دې وانه وړي و ان غاب عنها که دا خاوند د دې ښځې نه غایب شي نصحته فی نفسي دا ښځه خیرخواهي کوي د ده فی نفسها په نفس د دې کې و ماله په مال د خاوند کې خپل نفس حفاظت هم کوي ځکه د خاوند ابرو ساتي او د مال حفاظت هم د خاوند کوي الله چې کله نکاح وکړي بنده فقد استکمل نصف الدین ښه پوره شه نیم دین ده نیم دین یې پوره شه فلیتق الله فی النصف الباقي په دې نور نیم کې د خدای نه ویریږي نیم یې ولې پوره شه ځکه حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ماته د دوو څیزونو ذمهواري راکړي زه به د جنت ذمهواري ورکړم اول ما بین لحیه د جامو په منځ کې جبه او بل ما بین رجلیه د شرمګاه ذمهواري ماته راکړي نو چې نکاح دې وکړه نو شرمګاه خو دې محفوظه شوه او د ژبې خیال په خپله ساته کړه نیم دې باقي دغه شه کړه د خدای نه ویریږه نور خو نیم دین دې پوره شه که نه وایه
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان اعظم النکاح یقینا لوی په نکاحګانو کې برکتن د برکت په اعتبار سره کما یا ودا ایسره چې آسان ای په دې نکاح کې مؤونتن د مشقت په اعتبار مشقت پکې کمی هغه نکاح غوړه د چې مشقت پکې کمی د برکت په لحاظ قصې پکې ډېر رواجونه پکې نه وي زمونږ د نکاحګانو کې برکات څه نشته چې مشقتونه پکې ډېر دي اسانه کار د نکاح خو خبره نه ده منګه د قصې جوړې کړي ځکه خو ډېرې ښځې صرف په جنوبي ایشیا کې 250 سړي دي 250 ښځې دي او 40 سړي دي تاسې خیال دی خبرې ته پاکستان کې په 1 لاک ښځو په 1 لاک کسانو کې 4,000 ښځې زیات دي 48,000 سړي دي په 1 لاکو کې په 1 کروڑ کې چې 100 لک دي نو 4 لک ښځې زیات دي نو 2 کروڑ آبادي چې شي 2 ته په 4 کې ضرب کړي څو شي 8 لک ښځې زیات دي ځکه تکلیف پکې زیات دی دا نه کوي چې لکه صحابو کې خو به تکلف کم و د نکاح یوه به یوه لاړل ته بس کور خبره هم نه بل واده به وکړه بل به وکړه د یو به 3 او 4 وي تاسې پرې پوه شئ او دلته یوه دي چې وکړي ملا دې داسې ماته کړي چې یو 13 کاله خو بلې له نه جوړېږي داسې ده که نه ده ځان به ورغر کړي هلکه لږ خرچه پرې وکړه لږ اسانه طریقې سره او د لور د طرفه د هغه سړي پر هم دومره خرچوي چې بس پیسې ډېرې درنې دي نو اعظم النکاح برکتن لویه نکاح د برکت په اعتبار سره کومه یوه ده ایسره چې اسانه یې په دې نکاح کې مؤونتن د مشقت په لحاظ سره درود شریف ویل